نو الله تبارک وتعالى چې یو فطري ماحول خپل بندگانو ته ورکوي. نو د شپې او د ورځې د نظام دا تګ او راتګ، ورځ کې مهنت او مشقت کول او د شپې چې دی په آرام کول، دا یو فطري نظام دی. زموږ استاسو معاشره، زموږ استاسو ژوند د فطرت نه خلاف روان دی. الله رب کائنات چې کوم شپه د آرام لپاره مقرر کړی دی، په دغه شپه کې زموږ منډې تړلې او مصروفیات او ګپ شپ او خنداګانې او داسې لغویات چې په هغې کې زموږ استاسو هغه قیمتي لمحات هغه ضایع کېږي لګیا وي. او چې کله ورځ راشي، سحر د مانځه وخت راشي، نو بیا خوب غالب شي او هغه د الله عبادت نه محروم پاتې شو. د الله تبارک وتعالى سره تعلق جوړول چې کوم موقع ده، د الله جل شانه د غشتو چې کوم موقع ده، د تهجد وخت دی او دغه شانتي د سحر مانځه نه پس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زما د امت رزق دا د سحر وختي کې د سحر چې کوم وختي په دغه وخت کې زما د امت رزق هغه په دې سره چې د فراخي د رزق تقسیم وخت وي او هغه وخت چې زمونږ خلک هغه ودی. دا د فطرت نه بغاوت دی. د شپې نه وخت پورې وخت پاتې کېدل او سحر نه وخت پورې ود پاتې کېدل، دا د فطرت نه بغاوت دی. او هغه تجارت چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سحر وخت کې برکت دی، نو سحر وخت کې ود پاتې شو تر هغه لس یو لس 12 بجو پورې، هغه نه بعد چې کله کاروبار او تجارت او بازارونه او مارکیټونه کولو شي، نو د برکت او وخت ختمي، نو بیا نه وسط راشي، به برکتی راشي، به خیری راشي. نو چې کله هم تاریخ په دې باندې شاهد دی چې کله هم انسانانو بالخصوص مسلمانانو د الله رب کائنات د فطري نظام نه بغاوت کړی، نو همیشه هغه تاوان او خسران او نقصان سره مخ دي. کثرت به وي، مال دولت به ډېر وي، خو برکت به نه. نو لهذا الله تبارک وتعالى د دغه د قدرت چې کوم لوی علامت دی د الله تبارک وتعالى د ذات د معرفت هغه ذکر کوي. هو الذي امدي دې چا چې جعل لكم الليل جوړ کړ تاسو د پاره شپه، لتسكنوا فيه چې تاسو آرام کړئ پاره کې، والنهار مبصرا او ورځ روښانه.